فی سبیل الله د دې دوه تفسیر علما کوي. یو هغه مجاهدین، هغه غازیان چې جهاد لا تلی دي او ورسره اسلحه نشتا، توره ډال نشتا، اس نشتا، او د پیسو په وجه باندې دا غازی د جهاد نه پاتې کیږي، نو دسې غازی ته هم د جهاد د زکات مال ورکول شي. یا منقطع الحاج، دویم تفسیر دا دی، داسې یو حاجی چې حج لتلی دی او مال ته چا په لاره کې لوټ کړو، یا سلګ ډېرې پیسې وسره هغه خرج کې ختم شوي، مزید اوس د سره خرچه نشته، نو دسې حاجی ته هم چې د خپل حج په پوره کې خپل ضرورت پوره کې دته ته د زکات مال ورکول شي او جایز دي ستا زکات وسره ادا کیږي. نو دغه د فی سبیل الله مصداق ته علماء لیکلي د فی سبیل الله لاندې هغه علما، هغه طلبا، هغه دیندار طبقه هم داخله ده چې هغه فقیران دي او مستحقین زکات دی او د الله د دین د سربلندۍ لپاره مهنت کوي، د دین په هر شعبه کې شه دی دا پکې هم شامل لدی تم زکات ورکول شي. ابن السبیل مسافر چې په خپل ملک هغه سره ډیر شی مال لري او چې کم ځای کې مسافر دی دلته وسره مال ختم شوی دی او واپس وسره د تلو خرچم نشته، نو داسې مسافر ته هم چې په خپل کلی کې وسره مال ډیر شو در روان د راتلو سره تنظیم هم نشته چې مال وته ورسی، نو داسې مسافر ته هم زکات ورکول شي.